ښځه مړانه خفه ده، بچي مړانه خفه دي. زه چې مینه مینه نوره مه کوئ، کوئ خپل پلار او مور سره کوئ، الله سره کوئ، 15 وخته مونځ سره کوئ. په دا ستاسو مینه ده. د افسوس او د خفګان خبره خو دا ده چې کم خلک دغه دا نشه خرڅوي نو هغه خلک حاجیان دي، الحاج دي، هغه خلک ډېر ښه ژوند کوي. او د بده مرغه ده چې کم خلک نشه کوي نو دوی د مور او پلار ازاریان هم دي، د چې کم دي په ژوند کې خفګانونه هم دي. نو سړی به خفه شي یار، خو مور بس بچی درې روزو کې را روان وي ټول بس زړه مې نور هم خوشحاله شو. مالا اختر دام دی هغه هم اختري 3 ورځې دا اختر 3 روزې به هغه اختري. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو عزتمندو، دا مهال سیف هینډز فاونډیشن منشیاتو هسپتال کې موجود یم. نن د وړوکي یعنی د کوچني د اختر ورځ ده او دغه وړوکي اختر مونږ نن چې کم دی د هغه خلکو سره نمانځو چې دا د نشي عادي و دلته د دې علاج کیږي. د افسوس او د خفګان خبره خو دا ده چې کم خلک دغه دا نشه خرڅوي نو هغه خلک حاجیان دي، الحاج دي، هغه خلک ډېر ښه ژوند کوي. او د بده مرغه ده چې کم خلک نشه کوي نو دوی د مور او پلار ازاریان هم دي، د چې کم دي په ژوند کې خفګانونه هم دي. نو سړی به خفه شي یار، خو نن د اختر ورځ ده او دې تاسو ټولو له هلکه په جمع باندې د اختر مبارکي درکړو. څنګه یې؟ شکر دی جي، ښه یو جي، طبیعت ښه دی؟ ډېر ښه دی جي، مخکې نه ډېر ښه دی جي. مخکې هم نشه کوله، دا جنګ جګړې کور کې جنګ جګړې به م کولې، په دلته رالو لږ سکون محسوس کولو. اختر ورځ ده مختلف اختر دی که نه؟ د مور او پلار نه لږ شانتې جدا اختر دی جی. کوم چې بار پراته دي جیلونو کې هغه د مور پلار نه لرې اختر دغه کوي لګیا دي، هغه د باندې وخت تېرېږي لګیا دي. ته موږ 2-3 میاشتې علاج کېږي، دا به هم تېر شي، څه خبره خو نه ده. تو هغه د باندې اختر تېرېږي، موږ باندې به هم اختر تېرېږي. به دا د زړه خوشحالي ورکول دي، زړه د غم واچو نو وخت به بیا هم تېرېږي. پړه دې څه دي؟ زړه باندې هېڅ نه دی جي، بس کور واسو کړی تھی ویډیو کال باندې برار شو زړه خوشحاله دی. مور سره دې خبرې وشوې؟ او جي لږ شلمینډه اوس وکړې ته دا د خاندان ازار شه مور درته وویل څه؟ مور بس بچی 3 روزو کې را روان وي ټول بس زړه مې نور هم خوشحاله شو. مالا اختر دام دی هغه هم اختري 3 ورځې دا اختر 3 روزې به هغه اختري. تو اختر څه شعر څه ټپه مپه دله درځي؟ نه شعر و شاعري لګړې راځي. نو بس بیا خو ورزوبي وی غرور تکبر مکوه رحمانه، سر د کعبه کې سجده کې شي خلاص به نشي. خلاص به نشي دی صحیح وویلو. او جیاو مطلب دا که نشي باره پر وویلې که نه موږ نشي کولی او مطلب توس بیا پې اړم شي که نه نو خلاص به نشي. مطلب د دې دا دی سړي نه لار خطا شوه. جي او جیاو ما غرور تکبر باره کې وویل، نشي خبر خو مانه لګړې جي. نشي باره کې مطلب دا که نه خلاص به نشي بیا نه نشي نه مطلب دا که نشي مخکې کوله اوس به خلاصېږو. دا چې دا خلک وي دا نشه مشه شروع وي که نه وي زیاتره پکې عاشقان یو مینه محبت دا څه کیسه ده یاره؟ بس چې څوک غم د لاسه کوي، څوک عشق د لاسه کوي. دا د عشق څوک مریضان یاره چې د دې دا یو څو خبرې هغه کو ته پکې څوک پکې عاشقان شته؟ عاشقان خو ټول دي جي، عاشقان خو ټول دي جي. هغه ونه پاڼه دې کوم چې باد نه والي او که هر ونه باد والي تا ته پته ده. عاشقان خو به ټول وي که نه؟ او جي شاید تاسو مشق شوي چا سره دا هم پته نه ده. بغیر د مینې ژوند کېږي نه؟ تاسو کوم چا سره مینه شوي که نه دا هم شک کې ده که نه؟ وایي که نه وي محبت زه څنګه پرېږدم، محبت باندې ژوندی یم، محبت زما ضمیر دی، محبت زما ایمان دی. ایمان دی، بالکل صحیح ده. کېږي نه که نه؟ ته څنګه یې؟ خیر د تاسو ښه وي، حالات ښه دي؟ اختر دې مبارک شه. ستا مبارک شه. څه ویل به غواړې؟ بس زه دا وایم چې ورور اختر ښه تېرېږي او بس ساعت دې تېرېږي، علاج هم دا دی روان دی، ښه خوشحاله یم. مه خفه کېږه مړه، مه سیرسي خوشحاله شه. خوشحاله یم، ساعت تېر دی بس ښه خوشحاله یم. وای شولې الله نه م روغ صحت غواړم. ملنګ خان دی جي دا زنده السلام علیکم. مړه چې هر ذکر یې الله دې داسې ته بوځه که نه چې بیا واپسې هغه ځای نه داسې پېژنګلو ښکاري. واپسې راتلل دلته نه وي. څه کې ته مې وجني؟ نه الله ته دې بوځم چې الله دې بس ښه که نو. زه وایم چې بیا ټول په شریکه په شریکه نه شي تللی که نه، هلته جاز لږ کوټې دی. په نمبر د کیسه په نمبر د ښځه څنګه یې؟ زه خو شکر الحمدلله ښه یم، چیف کمانډر شوی یم. د خیر چیف کمانډر ښه
بس بیا خو ښه خبره ده یار سړي له مبارکي نه ورکوئ تاسو ټول مبارک شي بچې ټول به د خیر مبارک شي دا وي دا خلک زیاتره دا نشي مشي وي دا عاشقان ماشقان نه کېږي داسې ګیدړان کوي مړه والا عاشقان نه کوي مخکې مې زه ویلي ولا ډېر وشرمېدم مخ کور ته هم لاړم تا خو ویلو که نه چې زه او هغه خو رانه هغه ویډیو بالکل کټ کا ولې چې ښځه م رانه خفه ده بچي م رانه خفه دي زه چې مینه نوره مه کوئ کوئ خپل پلار او مور سره کوئ الله سره کوئ 15 وخته مونځ سره کوئ په دا ستاسو مینه ده نور څه نشته دی او الله دې دې نه شو تماشونه چې هر ځای کې الله نه شي تماشي خدایه پاکه تی بیړي چې پکې څوک خرڅوي او څوک په دې دار راړي ما خو ویل که نه یار چې کم خلک دا نشي خرڅوي نو هغه حاجیان دي چرته په لګژري ګاډو کې ګرځي چرته په پراډو کې ګرځي چرته به ځان سره داسې پیسې به لګوي که نه حیران به شي هغه یې خرڅوي او دا چې کم یې سکي دا خوارو زار دي اخر لکه سړی خفه شي که نه څه دلته څه د اختر ورځ ده څه د ساس هغه پکې نشته وشو ډنګ ډون ډانسونه مو شو چې ته دا اوس یو ځل بیا داسې راوړې موږ به څه خبرې کوو راوړه که نه بس ته ورشه راوړه دا دې به پکې راوړه ورته که نه داسې ورته لږ شانتې راوړه ده سره به خبرې هم کوو السلام علیکم اختر دې مبارک شه عزتمندو دا د ژوند سره ډېر سخت ژوند دی د دې دي دا خلک د دې معاشرې ډېر ښه فرد دي ډېر تکړه هلکان دي دې کې به چې اوس کم دی ډېر زیاتره چې کم دی هغه هنرونه به یې زده چې څه وایم د دې کاکاجي په سترګو کې لږ اوښکې دي داسې خفه ښکاري خفه خو نه یم یار یاره خفه یې یار نه خفه خو نه یم چې خفه وای نو بس وګوره بیا به جوړه کنه جاړلې به هم څنګه یې ښه یم شکر دی اختر دې مبارک شه ستا دې مبارک شه ها بس خپل خپلوان دي که ګوري څه ورته ویل غواړي څه به ورته یاره ټولو دې اختر مبارک شي ختمونه متمونه خو هم کړي انشاءالله کړي دي ټول کړي دي ډېره ښه بس الله تعالی دې تاسو ټولو باندې خپل رحم وکړي تاسو د دې معاشرې ډېر ښه خلک یې خو الله تعالی دې دغه دا نشه د دې ملک نه ورکه کړي همدغه زمونږ خلک په دې کې اخته دي او زمونږ دغه د قوم دغه د ښکلي ځوانان چې کم دی په دې نشو کې لټکۍ خرڅوي چې تاسو دا کم کس نشه راوړي دا هم ستاسو د زبان والی دا هم ستاسو سره هم ستاسو د کلچر والی خو په تاسو یې خرڅوي الله دې وکړي چې د دې معاشرې نه دغه دا نشه ختم شي ستاسو ټولو ډېره زیاته مننه ستاسو وخت مې واغستو ډېره مننه ډېره فاونډیشن منشیات هسپتال مشر سره ولاړ دی په دې هکله د اختر ورځ ده دو دینه هم پکې مریضانو سره خو هسې خبرې وشوې خو د دو سره هم پکې خبرې کول غواړو اړومبې خو تاسو د دې هسپتال دغه مریضانو ته اختر مبارکي وایو څنګه یې تاسو خیر مبارک ستاسو دې مبارک شي ټولو نه پهله خو زه خپلو کتونکو ته څومره چې مونږ ګوري هغه ټولو ته د اختر مبارکي پیش کوم او په تیره دا زموږ وروڼه تاسو ګورئ د اختر ورځ ده دوی ته ما بېګام وویننم چې انشاءالله تاسو داسې وګڼئ چې لکه خپل کور کې خپل مور پلار سره خپل وروڼو سره او مونږ خپل بچي پرېښي دوی ته ناست یو انشاءالله دوی له به مونږ هغه کمی نه ورکوو تر څو پورې د اختر 3 ورځې دي دا 3 ورځې به مونږ هم دلته یو مونږ چېرته هم نه ځو دوی ته ما بېګام ووایي چې نه مونږ سیل له ځو چېرته نه چېرته مړي ژوندي له ځو تاسو سره به یو او تاسو زمونږ د بچو غوندې تاسې وګڼئ چې لکه مونږ خپلو مشرانو سره دلته یو نو انشاءالله هر ممکن کوشش روجو څه ترتیب دلته د دې دپاره هسې خو روژه ماتې اکثر خلک کور کې مور او پلار سره کوي ستاسو روژه مات هم دغه دې خلکو سره که نه خپل کورونو کې جی بالکل زمونږ چې څومره سټاف دی ټول هم دلته کې یو او د روجو خو ماشاءالله داسې خلک شته چې هغوی په ټول عمر کې په روجو کې په تراو کې ختم نو کړي الحمدلله دلته 2 سپارې به وي په تراو کې ختم هم وشو او باقي دا د تراو اهتمام هم دی وکړو د تهجد اهتمام یې وکړو او ښه د دعاګانو او د قرآن د تلاوت اهتمام ټول وکړو ماشاءالله او دوی ته ما دا هم ووایي چې څنګه تاسو په روژه کې دغه شان ترتیب و روټین و دغه شان زموږ په کوجه کې هم وي خو همدغه د شپې د الله نه غوښتو واله چې څومره په روژه کې وو ما دوی ته دا ووایي چې په کوجه کې به هم دغه د شپې به الله ته ودرېږي او الله نه به غواړي ډېره